د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي پایزا د فیض آباد احتجاجي ناستې د مقدمې په ضد د نظرثانې د خواستونو اورېدنې په مخال په دغه پریکړه باندې د عمل په نه کېدو پوښتنې راپورته کړي او وایي چې په فیض آباد کې د مظاهرچیانو سره د تړون د لاسلیک کوونکو خلاف دی د ګامونو پورته کولو باور ورکړي شي. د سپریم کورټ د مشر قاضي پایزا په مشرۍ درې کسیزه ډلې نن د زیارت پروز د قضیې اورنه وکړه او وروسته د مقدمې اورېدنه د نومبر تر لومړۍ نیټې وځنډوله. د اورېدنې په پیل کې وفاقي حکومت وویل چې د بیا کتنې خواستې بیرته واخیستل شي او چې کله مشر قاضي د دې علت وپوښتنه نو سرکاري وکیل وویل چې هیڅ خاص علت نشته خو خواست بیرته اخیستل غواړي. خو همدغه راز د اورېدنې په مهال پاکستان تحریک انصاف ګوند د میډیا د انتظام ادارې فیم راخوم د بیا کتنې په اړه د خپلو خواستونو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړه. خو مشر قاضي وویل چې د ټولو اړوندو وکیلانو د اورېدو وروسته به پریکړه کوي. د پاکستان تحریک انصاف وکیل علي ظفر وایي چې پی ټی آی کله هم فیصله نه و چیلنج کړې بلکې یوازې د دې قضیې د فریق جوړېدو خواست یې کړی و. موږ چې څه ویل غوښتل اوس د هغې ضرورت پاتې نه شو. 4-5 کلونه تیر شول ډېرې پیښې وشوې او په دې د عمل کولو وخت راغی نو اوس د پی ټی آی د دې مقدمې سره تعلق پاتې نه شو. مشر قاضي پایزا په خپل ریمارکس کې یا څرګندونو کې ویلي چې ټول اړخونه خپل خواستونه بیرته اخلي او همدغه شان د بیا کتنې په خواستونو کې ویلي وو چې د سپریم کورټ په فیصله کې نیمګړتیاوې وي او کنه داسې د خواستونه بیرته نه اخیستل کېږي. مشر قاضي له سرکاري وکیل سره هم مکالمه وکړه او ویې ویل چې یوازې دا ویل کافي نه دي چې موږ خواست بیرته وایي چې یا خو دا وایي چې په فیض آباد کې د پرلط کوونکو سره په لوزنامې د چا دستخطو د هغوی خلاف ګامونه اخلي او یا دي ویل شي چې موږ د فیصلې په پلانې خبرو عمل کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ په کال 2013 د نومبر میاشت کې تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد احتجاجي ناستې په اړه د خپل اړخه څو موټ نوټس اخیستی و او وروسته هغه وخت د پایزا او جسر مشر عالم ګډ بینچ 2019 کې پریکړه اورولې وه چې پکې ویل شو چې د احتجاجي ناستې ګډونوالو سره په ظاهره د پوج د طاقتور خفیه ادارو بشپړ ملاتړ شامل او امر یې کړی و چې پوج د اړوند د پوځي افسرانو خلاف کاروي وکړي. قانون پوه لطیف کوسا وایي کو په دې خیوات کې د قانون عملداري باوري کول وي بیا به د سپریم کورټ مشر قاضي په خپل فیصله ارومرو عمل کوي. د نظرثانې په تشو خواستونو بیرته اخیستو سره په فیصله عمل کېدل نشي ودرېدی. دا مقدمه د غوره اهمیت وړ ده ولې کله چې د احتجاج کوونکو سره تړون کېدو نو په هغه باندې د هغه وخت د آیسای د مشر دستخطو د دې مقدمې اورېدنه ځکه هم د اهمیت وړ ده چې د فیض آباد احتجاجي ناستې په ضد د پریکړې له ورکولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر حکومت کې د جسټس قاضي پایزا د لرې کولو د ریفرنس سره مخ شوی و. د سپریم کورټ وکیل شیرامان خان وایي کله چې د نظرثانې خواستونه بیرته واخیستل شي نو فیصله به په خپل ځای پاتې شي او بیا به چارې په دې د عمل کولو ذمہواري په وفاقي حکومت راځي او دا فیصله د ادارو خلاف ده نو حکومت به د ستونزو سره مخ کیږي. د مقدمې د اورېدنې د پیل کېدو وړاندې د پاکستان انتخابي کمیشن او سیول خفیه ادارې آی بي خو خپل د نظرثانې خواستونه بیرته اخیستي دي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 دا پاکستان